الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دا یو عجیبه اتفاق دی. یو سړی خبره کوي چې هغه په لارې کې ورته ګاډی وران شو. سړي ته چې ګاډی وران شي دیهات ته بوډاګانو ته ډېر ضرورت وي، نو هغه غریب کلي ته تللی دی چې یاره ما سره مصري راله څوک وګوري، نو هلته کې بابا و، نو هلته کې چرګه وه، نو هغې پسې ډېر شی چرګوړ وي روانو، اکه چرګې ورته ټک ټک کول. نو هغې چرګوړو کې یو باز و، وړوکی غوندې و، نو لوی شی و، خو هغه باز چې و نو هغه میلمه ورته وی خپل موټر تیر شو، هغه ورته یاره دا خو چرګوړی نه دی، دا خو باز دی. باباجي ورته دی وړوکی چېرته ما راوستی و، نو دی په دې چرګه پسې شوی دی، نو د ده نه ییر دی چې دی باز دی. دا یو ډېره ښکلې ټرمینالوجي ده، کوم کسان چې پوهېږي ټرای ټو بي ان ایګل نټ ا ډک. ډک مرغابۍ ته وایي، دا مرغابۍ ټول اوس فریاد کوي، او دا دغه چې دی باز چې دی فریاد نه کوي. نو موږ کله چې په کم مجلس کې کینو نو موږ فریاد کوو، مړه دا داسې حکومت دی او دا ګراني شوه، دا چې کوم دی استاد صاحب چې کوم دی نمبر یې نه ورکوي، او دا چې دی پلانی چې دی نو هغه فیس ډېر علي، ټول فریاد دی. دا فریادی ډک خوی دی مرغابۍ والا. ته ویلی چې موږ ټول مرغابۍ والا ګروپ یو. ایګل چې دی باز چې دی هغه بر الوزي. نو موږ چې کله یو ډېرې ګڼې ته لاړ شو نو په ګڼه کې هغه چې چا سره خبرې کوي نه کې فریادي، بس که یا خیلو سره خبرې کوي یا خدین خیلو فریاد دی، که خدین خیل سره خبرې کوي یا خیل فریاد وایي، که ملک کور یې که لالي خیل یې که کسبګر یې که پښتانه یې، د هغې کار دا دیس از ډک. ایګل چې دی فریاد نه کوي، اتا ته شو کوي چې ما څه کار وکړو. هغې سړي وایي ما ته هغه دغه راواخېستو، هغه باز و، وایي ما هغې باز ته ډېر مینت وکړو چې ته باز یې، ته چرګوړی نه یې. خو هغه وایي چې نه زه چرګوړی یم، هغه غریب خو هغه چل نه وي زده کړی د باز والا. نو ما به داسې ورتاو کړو، بیا به بیا ښکته راړتاو شو. حالانکه باز کې دا صلاحیت دی چې دواړه وزرې داسې وخي، نو هغه دومره فلایي کولی شي، دومره اوچت ځي چې ډېر بره ځي. وی شاهین کا جهان اور ګرګس کا جهان اور. نو هغه سړی وایي چې هغه ما ووړو یو غټ غر باندې یو اوچت ځای نه مې راپرېښود چې په تندر یخ شي. نو هغه چې ښکته کتري نو ښکته ځای خو ډېر لرې و، نو هغه غریب داسې کړي دي. نو په هغه کې خو اوریجنل هغه صلاحیت و چې صلاحیت پې کوي، هغه چې وایي چې اوهو زه خو تلی شم جو روان شوی دی. نو د چرګانو نه د چرګوړو نه د باز کیټګرۍ ته شفټ شو. مونږ ټول چې یو که نه مونږ بازان یو، خو زمونږ نه ییر دی مونږ چرګوړو په شان حرکات کوو. چرګوړو څه چل کوي؟ د چا نه ولې لکه خفه یې مالی کوڅه نه ده پخ کړې، ته ولې نه خفه مالی سړی په نوکری نه دی لګولی. تاسو یقین وکړئ تاسو په دې کلي کې یا په دې علاقه کې 3 ممبران تیر شو، یو سپیکر صاحب و، یو مولانا صاحب و، یو سید رحیم و. د دې نه چې څوک خفه دي د الله په دین ته هېڅوک هم نه دي خفه، چې د خدای د دین دپاره ذکر نه دی کړی، یا په اسمبلی کې څه قرارداد نه دی پیش کړی، یا د الله د دین د اوچتولو دپاره اړو څه کړي. خو هر سړی په دې خفه دی د چرګوړي په شان چې بس زمونږ کوڅۍ نه ده پخ کړې، اما ورته وایي چې ما خورۍ ولګو چې هغه نه دی لګولی. نو موږ دا دلته دې له راجمع شوي یو چې موږ نه ځان یې دی چې موږ چرګوړي یو. موږ چرګوړي نه یو، موږ باز یو. د باز 2 وزري، زمونږ هم 2 وزري دي، یو دی دعوت او بل دی اقامت. دعوت دین دا زمونږ یو وزر دی، اقامت دین دا زمونږ بل وزر دی. او د دې دپاره موږ ویلو که چې فوټبال لار څوک ته ولې راپرېږدي؟ ځکه چې په فوټبال کې دننه هوایي، نو هر سړی وایي چې ما کیک کړی. نو په چا کې څوک چې دننه ډډي نو هر څوک ترې لته تمبوي. نو موږ ډډ یو، نو ځکه رانه هر څوک لته تمبوي. کومو خلقو سره چې نالجي عقیده یې ورسره سټرنګ یې ورسره، هغه ته څوک ټت هم نشي کولی. نو د دې وجې نه دا جهل په علم کې بدلولو دپاره موږ وایو چې راځئ چې درس قرآن وکړو، چې د علم اصل منبع چې ده چې تا ته میلاو راغلې ده، چې هغې نه خپل ملګري خبر کړو، او دې نه یو بل خبر کړو چې موږ ګوره کار څه دی. زمونږ یو کار دی دعوت دین، او بل ما څه وویې اقامت دین. خدا زمونږ نه مکمل توریر دی. دا ډاکټر اسرار صاحب وی اصل کار څه دی؟ په قرآن کې تا ته چې ویلي دي او غالبا موږ ټولو ته به یادي، اصل کار دی وتواصوا بالحق. نو تواصوا بالحق
د حق وصیت کول. وی د حق وصیت څه ته وایي چې کله په یو خبره پوه شوي نو بیا به د هغې اعلان وکړې. چې اعلان وکړې نو خلک به د خلاف شي. مثلا ته وایې انډرپلی حرام دي نو انډرپلی والا تا چېرته پرېږدي. نو ته وایې سود حرام دی نو سود والا بیا تا چېرته پرېږدي. نو ته وایې ګاڼه حرامه ده نو ګاڼې والا تا بیا چېرته پرېږدي. د دې وجې نه چې د خلقو په مفادو باندې زر پرېوځي به ستا خلافي. چې کله هغه ستا خلاف شي په دې به څه چل کوې وتواصوا دا بل سره تاسو وایي صبر وکړې. دا دواړه کیټګریز داسې دي که نه چې ته به د حق خبره کوې او د هغې خبرې خلاف به خلک په تا پسې راپاسي چې دا دې څه وایي. تاسو ګورئ که نه انجینیر نعیم الرحمن په کراچۍ کې حق خبره کوي نو ټول خلک به پسې راپاسي چې دا څه وایي. اوس بله ورځ د جماعت اسلامي څه کسانو چې کوم منتخب شوي دي په کم لینډ مافیا چې په ځمکو باندې خلکو قبضې کړي دي په سرکاري ځمکو او ځان له یې اخیستي دي هغه په هغې پسې بلډوزر بولی دی دا به څوک برداشت کړي. نو چونکې ستا خبره څوک نه برداشت کوي نو تا هم خلکو لړه پړسولی دی تا هم خلکو لړه پړسولی دی. دا مبصرین ډېر خواږه الفاظ استعمالوي. نو چې چونکې تا خلکو لړه پړسولی دی نو ته به یو څو کیریکټر په ځان کې پیدا کړي. دا ډېر ګران کار دی. ګران کار په اسانه نه کیږي. لکه خلکو ته دعوت ورکول چونکې حقه خبره ورته ته کې. لکه یو سړي ځمکه ګاڼه ده او هغه ته پوښه به مونږ ګاڼې کولې هغه ته مدني راځي ته هغه ته وایې دا ګاڼه حرامه ده دا ته جنګ نه جوړې نو خو تا پرېږدي نه. یا پوښه مونږ امامتۍ چې به کولې مونږ به په امامتۍ کې د روژې په میاشت کې تاسو راته وایې څه اخیستل سرسایه به نه اخیسته. نو چې مولوي صاحب ته ووایې چې دا سرسایه چې ده یا خو به دا ستا تنخواهی جو سرسایه څه شوه آیا به دا سرسایه نو ستا تنخواه څه شوه په تا خو سرسایه نه کېږي که نه مولوي صاحب جایداد والا دی. دا چې ورته ته وایې مړه وایي غلی شه نو معامله په غلي نو ایون مولان او امیان دواړو سره به ستا پرځول لري چې ته ښه خبره کې. لکه دا یو متفقه فیصله ده چې عیسی علیه السلام چې دی روح منه د الله تعالی په خاص دغه باندې د مریم بینه پیدا شوی. خو عیسایان څه وایي چې نعوذ بالله دا د الله زوی و په 25 دسمبر پیدا شوی په هغې کې هغه کیک کټ کوي. کیک کټ کول سروپ ناروا ده سروپ حرام دی کوي او تو سره کینې ته د هغو جمع چې دی هغه ګڼې. دا یو حدیث دی من کسرا سواد قوم فهو منه چا چې د چا جلوس غټ کو دا هغو نه دی. لکه زمونږ دا مجمره مونږ دلته کې ناست یو دلته چې کم ملګري زمونږ سره ناست دي په مونږ احسان دی ځکه زمونږ دې ګڼې له څه ورکړې ده ښکلا ورکړې ده که نه. نو چې ته د عیسایانو ګڼې له ښکلا ورکې نو دا وایي چې د علماو متفقه فیصله ده چې کیک کټ کول په هغې کیک کې بیا کېناستل دا حرام دي. په دې خیال کېناستل چې دا حق خبره ده دا کفر دی. ځکه ته څنګه دا خبره کوې نو که ته مولا یې که ته ګورنر یې که تار سې نه ته غلطه کوې نو وایي مړه غلی شه که نه بغیر دې نه خو نه کېږي که نه. دې ته وایي چې کله تواصي بالحق ته کوې نو دا ګرانې خبرې دپاره یو مثال به تاسو ته درکو. دا دغه نه دی دا ګولۍ په دې ګولو کې پوښا به خلکو چې دا تبې به ونیو که نه نو د کونې نو شربت په اسکوا ډېر زیات تریخ په چاته پوښا ما ته یاد دي د کونې نو به ډېر تریخ و نو کوم شی چې ډېر زیات تریخ وي د هغې دپاره فارماسیوټیکل کمپنو یو چل وکړو جیلیټین د هغې دپاره کیپسول یې جوړ کړل. دا ویبرامایسین دا ټیټراسایکلین چې دي که نه په دې کې دننه تارخه پوډر دي نو دا تریخ پوډر خو ډایرکټ تا نشو تېرولی که مری خو سمه دا کوله پوښا چې واکونین ګولۍ مونږ خوړې د هغې دپاره د پاسې ته دغه تاو کو چې د پاسې ته هغه تاو کو کور نه هغې کور ته مونږ کیپسول وایو. دا کیپسول چې ته دننه وخورې که نه نو د دې ځای نه خو تیر شو او دننه خو په معده کې که خیر ډېر شی دغه دی جرداسه ورته وایي تیزاب دي هغه به ورسره سم چل وکړي. خو خو بیا دې سړي الټۍ وکړې یاره وایي الټۍ ولې وایي ترخې وې ولې زهر و. نو څنګه چې دا کیپسولو دپاره د تریخي دوایۍ دپاره د کیپسولو کور پکارو داسې الله تعالی د دې حق ته رسولو دپاره تا ته کیپسولو کور ښوولی چې دا کور استعمال کا نو دا حق دا تریخ کار نه دی دا به تا ته آسان شي. نو هغې دپاره یو څوک کیریکټر یې ښوولي. دومره زبردست کیریکټر دی صورت اعراف آخري آیاتونه دي. دا رسول الله صلی الله په نوسو کې یو دی امام جعفر رحمت الله علیه دا د حضرت علی رضی الله عنه په اولاد په دې کې راځي فاطمه به
نو هغه امام جعفر د الفاظ ویلي دي چې دا آیاتونه د ستاسو په مخکې چې ما وویې دا کیپسول چې ما تاسو ته ویې چې تریخ شی پې خوږ شي او تیرول به بیا آسان شي نو د هغه الفاظ دا دي چې لیس فی القرآن اجمع آیت لمکارم الاخلاق په ټول قرآن کې د دې نه خوږ آیات د ښو اخلاقو دپاره نشته دا اخلاق به په ځان کې راولې نمبر 1 څه شی دی خذ العفو تاله پکار دی چې ته د معافی کلچر اپناو کې یو وی کنه کیچینګ اټیچیوډ دا ته چې هر سړی لپاره خبره نیسي او معافی اټیچیوډ دی ته معافی کا کلچر چې خپل ملګرو سره هم ډیره سختی نه کې الکه تا خو موږ ته ویلو ته خو بیا په مانځه کې نه وې اخه ګورو به نه ولې څه چلو هغه یې زم کره مریضو نو خپلو ملګرو سره ته به هم سپیس ورکې خپلو ملګرو له او مخالف له به هم سپیس ورکې کا تنګۍ ته به چې زه خیر دی نه پوهېږي الله دې پوه کړي دې وجه نه دا الفاظ وی چې اپنیوں کی کوتاهیاں خپل ملګری بسئ اپنوں کی کوتاهیاں اور دوسروں کی گستاخیاں دواړه به معاف کې مولانا مودودي په تفهیم القرآن کې ډېر خواږه الفاظ د دې لپاره لیکلي وایي چې ته بسې تا 3 قسمه خلق دی یو ستا ملګري دي یو عام خلق دی یو ستا مخالفین دي دا 3 دي که نه څه خلق دی عام پر بازار کې چې ګرځي نو زما خلاف خو نه دي خو چې په دې لارې ځي نو وایي خبرې ورېلس چل دی ډاکټر صاحب خبرې کوي بعضې خلق وایي چې نه دی به نه راځي دې ته مخالف وایي هر څوک چې راځي دا 3 کسانو سره به څنګه مولانا مودودي ډېر خواږه الفاظ لیکلي اپنوں کے ساتھ شفیق عام لوگوں کے ساتھ رحیم اور مخالفین کے ساتھ حلیم کا رویہ رکھے حلیم دی وجہ ته به څه شي شفیق رحیم او حلیم دې ته وایي وخذ العفو نو قرآن کې آیات څنګه ګوره د قرآن آیاتونو هر یو لفظ چې که نه هغې دومره خوږوالی نو هغې کې وایي داسې نه وایي چې فعفو معافي کوه نه خذ العفو دا معافی دا کلچر نه دی دا په دې خپله خټه کې واغږه چې دا ستا طبیعت ثاني چې بس دا ستا د خو یو حصی د دې وجې نه هر څوک په هر فیلډ کې ځان کامیابول غواړي که هغه ایز ټیچري د هغه ذمواري ده که ایز سټوډنټي که ایز لیډري که ایز فالوري که ایز افسري که ایز ماتحتي نو په ځان کې دا کلچر پیدا کړئ چې معافي کوه هره خبره نیسمه هره خبره کیچینګ اټیچیوډ نه نو د خلقو بیا بدي نه شي او بیا به دا کار تا ته مخې ته کول اساني وایي دا آیات چې نازل شو رسول الله وسلم جبریل ته وی چې دې څه مطلب دی نو جبریل وی چې زه ګور هغې خلقو کې دا و صحیح سړی به تا ته چېرته دروغ ونه وایي نو جبریل ورته څه وایي وایي زه پې هم نه پوهېږم زه هم چې د الله نه تپوس وکړم زه پې نه پوهېږم ټکی مونږ سوال نه پیدا کېږي زه په یو خبره نه پوهېږم زه به تا ته وایم چې نه مړه زه خو پې ښه پوهېږم ولې بیا مې تا ته نمبر یې کمیږي جبریل چې لاړ واپس راغی رسول الله وسلم ته یې وی چې د دې مطلب دا دی چې ان اعفو عمن ظلمني واعطى عمن حرمني چې ته دا فارمولا اپناو کې چې څوک د سره زیاتې وکړي هغه ته وایي جزایي به خیر نو لومبنی ټکی څه شو خذ العفو په ځان کې به دا کلچر پیدا کوي دویم نمبر ورپسې وایي وامر بالعرف ټرمینالوجي به داسې استعمالوي خلقو ته به وینا کوي که نه ځکه ستا 2 وزرې دي که نه یو وزر سره دعوت بل وزر سره اقامت دی مونږ دا مونځ دلته چې راجمع شو مونږ 2 کاره کړي که نه یو سړي دلته بانګ ویلی و چا ځان کړی شته پکې دلته اذان چا کړو ګور چې بیا ځانه مونږ مونځ وکړو ټیک شو که نه اذان والا چې اذان چې کو دې لپاره کو چې خلک منزله راشي که نه او بیا موږ منزله رالو اقامتونه وکړو د دې وجې نه څنګه چې دا دعوت دا تبلیغ چې لګوي تبلیغان دی اذان کوي او دا کم خلق چې اقامت دین وي دی اقامت کوي دواړه چې یو ځای شي هلو به کار کېږي لکه دې وجې نه نو چې کله ته دا کې نو چې کله ته دعوت کې که نه نو الفاظ به داسې استعمالوي چې د خلقو په سمجھ کې راځي وامر بالعرف ان د عرف مطابق الفاظ استعمالوه چې خلق پې پوهیږي خلقو ته داسې الفاظ استعمال کا لکه یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یره جي زما خو ښځه ده او زه یم هغه ډېر رښتینی خلقو کولا خبرې به یې کولې نو ورته وایي زه هم سور سپین یم ښځه مې هم سره سپینه ده خو زما بچی شوی دی تک تور دی زما خو شک دی پې په هغو کې خو بله نه وه جوډازو حضرت اوس پوه کوي وایي ستاسو اوس ګوره هغه د غوجلې خبره ورته کوي ستاسو اوښان شته دا اوس د هغه ټرمینالوجي ورته خبره کوي وایي او جي وایي اوښان څنګه دي وایي څه سره دي څه برګ دي نو وایي بچي وایي څه پکې تور دي
نو دی ورته وایي دا تور پکې د کوم ځای نه راغی حضرت ورته وایي نو هغه ورته وایي چېرته په مشرانو کې به یې رګ و نو خو ستاسو په کور کې به هم داسې رګ و که نه ګوره جنګ یې خلاصه کوه ته به هغه سره داسې الفاظ وایي امر بالعرف دې ته وایي چې هغه د هغه په الفاظ ته داسې وایي لکه یو سړي ته وایي وقصد فی مشیک نو نن سبا ورته څه وایي چې ته موټر سایکل هم ټیک چلوه که نه ون ویل ډرایو مه کوه که نه وقصد فی مشیک واضح ته نه وایي لکه ته چې په دې لار باندې روان یې زموږ په دې اشنۍ کې چې کوم کسان دا موټر سایکل چلوي ټول خلک ورته وایي خدای دې ملا ماته که نو نه دې وجې نه ته به هغه ته د هغه مثال ورکړې په سمجھ کې راځي هغه څه وایي وغزوز من صوتک خپل اواز کم کا ته ورته وایي سلنسر دې ته ولې لر کړی دی خلقو له دې غوږونه رارتاو کړل ته چې هغه به په دې ته پوه کړي چې دا چلته چې ته کې نو دې وجې نه وامر بالعرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل یو کس راغی نو هغه ورته وایي حضرت زما بدکاری تړه شوی دی که ته اجازت راکړې ډېر زړور و که نه نو حضرت ورته وایي ګوره د هغه په ټرمینالوژي کې خبره کوي ورته وایي مور دې شته وی آو وی خور دې شته وی آو نو وی که هغې سره څوک دسي نو هغه وی زه به یې وجنم نو خو وی دغه به هم د چایي نو هغه یکدم داسې رنګ بدل شو چې الله رسول وله په دې دغه باندې دغه خو خواږه لاس و نو هغه لاس یې وله په دې دغه باندې کېښودو وی اللهم اهدي قلبه خدای د زړه ته هدایت کړي هغه وایي ما یو ټنډک محسوس کو د هغې نه پس مې هغه خیال د ذهن نه لاړ انې تر دې پورې بعضې الفاظ داسې لکه بعضې ځای کې څوک خبرې کوي که تاسو د تاکالیانو سره په دې پېښور کې خبرې وکړئ نو هغه به دارې خبرې نه مخکې والله وایي که ته خبره کوې نو او والله د هغې یو رواج دی مونږ سواتیان چې یو نه به جو وایي دا جو بایډن چې راغی نو یو سواتي یو میسج ورکړی و وی چې ګورې دا زمونږ هغه سوات جو نه دی جو بایډن دی دا بایډن دی دا هغه د نوم حصه ده نو جو وایي مونږ چې کوم دی څوک چې کوم دی چې کوم دی وایو د هر ځای یو خپل الفاظ د خلقو رواجي او هغه ټکې هغه استعمالوي نو اوس یو صحابي راغی اشعري دی نو هغې کې داسې چلو شو چې دا روژه نه ده روژه په سفر کې دی روان دي خو ګرانې سفر یې ګرمي وه جو یو کس بېهوشه شوی دی جو خلق ته چاپېره دی جو حضرت وایي دا ولې وایي د روژه نیولې وه اوس رسول الله وسلم دا الفاظ داسې ویل پکار دي چې داسې ویلی لیس من البر دا تاسو له هم درشي لیس من البر الصیام فی السفر اسان ټکی دی داسې نیکي نه ده چې سړی په سفر کې روژه ونیسي خو هغه اشعري چې و د هغې رواج دا و چې چېرته به په عربۍ کې الف لام و نو هغې به ورته میم وې دا شاغستان ته به پته یې موږ دا کراچۍ وال نه دي دی اس چې دی اس ته اس وایي لکه سکول نه وایي اسکول وایي بلکې لیکي هم الف سین تاسو کو کراچۍ وال ولیدئ که نه هغه الف سین لیکي اسکول نو زه به اریان شوم هلته چېرې دا خو سکول دی نو دا د هر علاقې خپل دغی نو هغه چې و هغه اشعري ژبه چې و په هغې کې دا و چې چېرته الف لامي هغه به وی به لیکل به الف لام خو وی به میمو نو ګوره اوس لیس من البر نو لیس خو په خپله شو من البر الف نو نیس من امبر داسې شو الف لام ته په میم کا من البر الصیام کې بیا الف لام دی ام صیام نو په سفر کې بیا الف لام دی نو پم سفر نو تاسو یقین وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لیس من بر ام صیام پم سفر دا حدیث ډیر مشهور دی چې دا الفاظ د هغې اشعري هغه استعمال کړل چې د په ذهن کې کینی خبره د دې وجه نه که ته هر ځای یې خو ته به کوشش داسې کوې چې ته دویم نمبر چې ستا لپاره دغه دا دی چې ته کله د دعوت دا کار کوې نو یو دا چې ته به ټرمینالوژي به زده کوې چې د دې ځای خلق په کومه ټرمینالوژي پوهېږي زمیندار ته به زمیندار په انداز کې خبرې کوې او صنعتکار ته صنعتکار په انداز کې او لیډر ته د لیډر په انداز کې ورپسې وعارض عن الجاهلین کم جاهلان خلق چې یې سره به دغه نالې جاهل وی څه ته وایي د عالم خلاف دا نه دی د حلیم خلاف دی یو خو عالم نه پوهېږي که نه دا جاهل پوهېږي خو دی ستا لار کوټه کوي نو دی تا ته څه خبره داسې کوي چې ته دا په دې خبره کې تا ونخلی وایي ګوره چې کله ته دعوت یا د اقامت دین کار کې نو بعضې خلقو به په تا سود نه کیږي نو هغه به د دې خلاف څه چل کوي هغه به ستا خلاف یا خو بهتان لګوي یا به الزام لګوي کله چې چاته تکلیف ورسي که نه تاسو به نن سبا دا ویډیو کتلی په طارق جمیل صاحب یې څومره غټ الزام لګولی صرف سیاسي دغه چې پیدا شي نو بیا هره ناروا وایي ما ته خپل وکیل صاحب رایادېږي چې موږ په باره کې څه خبره وکړه زموږ ډېر ښه یار و نو ما ورته وکیل صاحب تا رښتیا داسې ویلي نو هغه خو رښتینی سړی و ما ته ویې او نو ما ته خو زموږ خپل نه نو ما ته چې زما سیاسي مفاد راشي زه خو بیا ځکه چې الله کا خوف خو بیا نه وي که نه
هلته چې راشي. نو دې وجه نه چې کله یو سړی په تا پسې راشي نو په هغه رحم وکړه، نو مخ ته واړوه، اعرض عن الجاهلین، ده ته وایي چېره بیا به شي سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین. دا 3 خبرې شوې. نو حضرت چې دغه چې راغی که نه جبریل، نو جبریل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د دې 3 واړو دا مطلب دی. نو دا 3 پوینټ ایجنډا خو په خپل ځای وشوه. یوه دا چې ته به څه چل کې، نمبر 1 د مافی کلچر به اپناو کې، نو الو به ته کامیابې. که ته ځای په ځای د خلکو سره زموږ یو کس که نه FCPS ایګزام یې ورکاو، نو جګړه جوړه شوه، نو زما یو بل ملګري موږ د دې نه په څه کم یو، نه هغه بل ورته یې نه کم نه یو، خو د FCPS کوي. نو که فرض که جنګ کوي جو FCPS پاتې دی، نو FCPS ته خوښ دی که جنګ دی خوښ دی، نو هغه وایي یاره FCPS ته ښه دی، جو جنګ مه کوه، یو ریشه FCPS وکړو پاس شو، جنګ خو جو بیا هیر شي که نه. نو عارض عن الجاهلین چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کسان رالل، ګوره د 2 کسو جنګ شو، دا د یو د حضرت عمر صاحب نوکر دی او یو د عبدالله ابن ابی د ګروپ دی. نو اوبه یې ډکولې، په دې اوبو ډکولو کې سړي د جنګ راځي، نو که دا زموږ پرې ټانکو وغیر که موږ به دا جنګ راته په ګودر کو جنګ راغی. نو خیر ذکر چې د صحابو جنګ راته او جهاد له تلي وو، غزوه بني مستلق ورته وایي. نو په هغې کې اوس هغه یو وله د هغه هغه لوښی داسې وو. نو موږ په دې مینا کې وو، مینا کې پخوا چې څوک حج له تلو ډېر ګران وو، اوبه نه وې. نو موږ داسې اوبه نه هغې یو ما ته وې یا اخي یا اخي، نو ما ورته وایم یا عدوي یا عدوي، هغه وی یا وروره، نو موږ یا دشمنه، لکه دا جیان دي خو دشمن خو ځکه چې ته ما اوبو ته نه پرېږدې، زه تا نه پرېږدم. نو په اوبو جنګ راځي، نو په هغو په اوبو جنګ راغی. جحجاح نوم دا یو نه، نو هغه یو په سپېړه وو نه بل په لته وو، یو 2 کسانو جنګ شو. نو هغه یو چغې کړې مهاجرینو راورسئ، یو بل چغې کې انصارو راورسئ، نو جنګ شو که نه. د الله رسول خبر شو، نو حضرت په منډه باندې ورغی، وی ګوره زه په تاسو کې یم، تاسو د جهالت نارې لګوئ. نو عبدالله ابن ابی هم دغه جهاد له تللی و، دی و منافق او رسول الله او د هغه ملګري ډېر بدي شو، خو خپله غوسه به یې په موقع ښکاره کوله چې دی ولیدل ډېر خراب الفاظ یې وي، لکه سړی ویلی نه شي دا الفاظ یې وي. سمن کلبکا یاکلک، خپل سپی په خپله سورب که جوتا به خوري، نو موږ سار به کړي دي. د الله د رسول ملګرو ته دا الفاظ وي. حضرت ته یو ماشوم راغی، ورته وویل دې سړي خو داسې خبره وکړه، وعرض عن الجاهلین. حضرت عمر صاحب خبر شو، هغه ورته د الله رسوله ته اجازت راکړه چې د عبدالله ابن ابی نه خو زه اثر وم. حضرت ورته ویل نه عمره، خلق به وایي چې خپل ملګري وژني. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سټریټیجي اپنا وکړه، وایي ځئ چې ځو. نو چې دې ځای نه ځئ که نو دیو په دې پایچینه کې آرام کوو، پایچینې نه پس به بیا په کړپه کې آرام کوو. نو دا ټول آرامونه یې کینسل کړل. نو دا فوج چې لاړ نو سم ستړی شو. نو چې کله دی بیا سورکاوۍ ته رسېدلي، نو خو سم به ستړي شوي، جو ټول وده شو. چې ستړي شي بیا څوک په باس کولی شي، او چې سهار راپاڅېدو جو هیر یو چې پرون جنګ شوی و. دې ته وایي واعرض عن الجاهلین. که ته په جنګ کې انوال کوې، ته به داسې د خپلو ملګرو سره داسې سلوک کوې چې هغې چېرته کې د دغه شکار نه شي. دا خبره په خپل ځای شوه. بس بله یو خبره ورپسې بیا بل دی، واما ینزغنک من الشیطان نزغ. کله کله سړي ملګري ډېر شي که نو سړي ته د خپل ملګري وایي. شیطان انسان هم کیدی شي او پیری هم کیدی شي. هغه وایي یاره دې سړو زموږ بېعزتي وکړه، موږ د دې نه په څه کم یو، دې ته دا شرافت نه دی. موږ څه وایو بل ته، موږ دا شرافت نه دی، دا څه دا بېغیرتي ده که نه، دا ورته موږ دلاګان ښکارو. نو چې کله تا ته خپل ملګري داسې وایي، د په دغه وخت کې بیا ډېري چې کله سړي سره لږ قوت راشي، نو الله تعالی تا ته چل ښیي چې که ته دا کار کوې که نه، واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، نعوذ بالله ووایه، د الله پناه له لاړ شه. ګوره الله ته چل ښیي. او بیا دا فاستعذ بالله ټکی په صورت مؤمن کې هم دی، په صورت اعراف کې هم دی. نو یو ځای کې وایي انه سمیع علیم، بل ځای وایي انه سمیع بصیر. نو څلورمه پوینټ ایجنډا دا شوه چې که فرض که ته دعوت کار کوې که نه، یا د اقامت دین کار کوې، نو که شیطان درسې دغه درکړه که نه، وایي اکثر د جګړې مګړې چې جوړې شي او خلک وایي سنو وډبول، بل وایي سنو دا کړه په یونیورسټو کې به موږ دا چل ډېر کوو، د هغې څه فایده نه وي. کله چې تا ته یا ملګري ووایي یا ته شیطان ووایي چېرې دوی خو ډبول غواړي. زموږ یو پروفیسر و، هغه وایي یاره غامیدي تاسو به نوم اورېدلی، وایي غامیدي راغلی ما یې چې ډبو یې. نو هغه د اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، اعوذ بالله وایي د الله په پناه کې لاړ شه. اوس ورپسې بیا چې کومه خبره موږ ته کړې ده چې که فرض کړه دې نه پس شي، نو هغه بیا دی چې ورپسې آیات څه دی دغه فاستعذ بالله انه سمیع علیم. ها نه هغه دغه چې ورپسې وایي که نه، وایي بیا ورته وایي چې اذا لم تأتهم بآیة. وی ګوره مداري او په داعي کې ډېر لوی فرق وي.
مداري د خلق وي یاره وي دا کیلو کا ځکه زما مخکې شادو په بره وخېجوه او مونږ چې په بخاري دغه ته اډې ته راغلي وو بره به هغه سړی به یې داسې اوچت کو خلق وایي دا سترګې په دغه کوي که نه د څه ورته وایي سترګې نظربندي کوي نو پیغمبر چې وي که نه هغه دا چل نه کوي چې ته ورته دا چل وکړه دا چل وکړه هغه چل کوي نو الله وایي چې ګوره دې تا ته وإذا لم تأتهم بآیة قال لولا اجتبیتها مونږ خو تا ته ویلو سپمۍ دوه ټوکړې که نو د سپمۍ ټوکړې کول نه غټ کار بل و د الله رسول الله ټوکړې کړه د سپمۍ وایي دوه ځایه شوې وه دا چې په کوم ځای کې راننوتې وه هغه مسجد بلال به یې ورته وې په هغې ځای کې پوخا پوخا اوس خو هغوی وران کړی مونږ چې په 85 کې حج له تللو مونږ لیدلی او په انډیا کې خلقو لیدلی و چې رسه چلو شو دا هغې زمانې او په تاریخ کې دا شته چې د دې نه غټه خبره بله څه کیدی شي نو قالو لولا اجتبیتها نو ته ورته څه وایه انما اتبع ما یوحا الی من ربي ته ورته ووایه چېره زه خو د خدای د کلام دغه کومه اتباع کومه ستاسو ته نخرې نشم کولی یو سړی وایي که نه لکه زه به تا ومنمه چې ته د خپل لاس په دې کړخي کې دننه کې دا ونه سوځي پخوا موږ وایو که نه په ریوڼ کې داسې چل شوی و لاس یې وایي نه نیستلی و هغه راوتی و 900 وایي چې مړه دا نه شي کېدی ته څه ګډې وډې وایي د الله د رسول په وخت کې نه دي شوي اوس به څه وشي مطلب دا چې خو خبره د تا وکړه وایي نه داسې نه چې دا کار چې دی دا مداریان کوي نو په مداري او په دایي کې فرق وي نو چې ته دایي نو د مداریانو کارونه به درنه خلک غواړي ته به وایي چې نه انما اتبع ما یوحا الی من ربي زه چې کومه خبره کوم زه به د قرآن خبره تا ته کوم که په قرآن کې وي خو ټیک ته د قرآن نه بار چې ما کومه خبره وکړه دا پیران میران نه دي د خپل مریدان په دې کې دوکه کوي نو موږ سره یو مشر سړی روان نو په دې دا کې هغه په دې کراس کیج په دا کې دا بیریر چې په موټر وې کې ته څه وایي اشی چوچت شي دا ته لار کولاو کی ها ټول پلازا نو ټول پلازا باندې اتوماتیکلی اوچتېدو د هغې وجه دا وایي زمونږ هغه ای ټیګ که نه زمونږ ګاډی ای ټیګ والا و نو هغه چې به پرې ورغی جو هغه اوچت شو نو هغې مچر سړي مونږ ته وی د نور خلق ودرېږئ تاسو خو نه ودرېږئ نو ما ورته وایم که زه جعلي پیر وی نو ما به تا ته اوس وایي چې زمونږ سره یو دم دی مونږ پرې چوپ کړو چې دا اوچت شي چې ته به زمونږ مرید وي دا کوي دا چل که نه خو زمونږ خو جعلي نه یو دې کې ای ټیګ یو سیسټم دی او په هغې کې هغه لیکي چې بیلنس دومره دی نو کم خلق چې دا چل کوي نو دا جعلي نو دا جعلي کسان چې یي که نه د دې په شانتې پیغمبر د دایي نشي کېدی دایي به څه کوي انما اتبع ما یوحا الی من ربي دې وجې نه که ته دعوت کوې نو چې د قرآن دلیل ورسره نه وي ته به وایي چې دا نه کوم او بیا ورپسې انما لولا اجتبع قل انما ادعو ربي دا انما دا دغه څه شو لولا اجتبعت قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه للقوم يؤمنون واذا قرئ القران دا یو بل اهم دی بل اهم خبره دا چې کله قرآن لوست شي کنه نو بیا بس کې فاستمعوا له هغه ته بوغ دی قرآن چې کله لوست شي ته بوغ دی دی وجنه مونږ چې مونږ کوو کنه د امام استاد پکې سوې دنه قرآن وای موږ ټول ته غلي یو په ما هو مانځه کې به ته غلی یوه دویم دا که په جلسو کې له ووي که نه دا لیډران زموږ داسې کوي وایي تلاوت وکړه نو که دې تلاوت ته ته غوږ نه ږدې نو خدای پاک وایي فاستمعوا له غوږو ته کېدی ته خو غوږ نه ږدې که ته داعي خو ته بیا دې ته غوږ دی نو وایي تاسو کوئ که نه تلاوت د فایل یې راغستي هغه دستخط کوي نو دا فاستمعوا له نه شو یا خو مه کوه تلاوت ضرورت خو نه ته خو چې کله ته تلاوت کوې نو بیا به ورته غوږ دی نو یو دا ده چې کله اکثر په جلسو مسو کې داسې نو د جلسې دا ناظم وغیره شي نو دی لیږی دا خپل لیکل کوي نو دی هغې ته غوږ نه ږدي نو که ته داعي نو ته به دې ته غوږ دی ځکه چې الله وایي فاستمعو یو دی فاسمعو یو دی سمع یو استماع ده سمع دې ته وایي لکه په دې لارې اوس خلک ځي زما د اواز باوري دا سمع ده او استماع دې ته وایي چې ته غوږ کېدې لکه تاسو چې ناست نو الله وایي فاستمعو غوږ کېدی نو څه ورته وایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له نو بل ورسره څه وایي وأنصتوا غلي شئ نو اوس کم ځای کې چې یو د توامه یو صبر د یاد یو خو پکې ماته نه معلوم شوی تاسو به ورته فکر دی نمبر 1 په منځ کې نمبر 2 په خطبه کې دی که نه نو کله چې استاد خطبې ته وخیږي نو فلا صلاة ولا کلامه بیا به نه مونځ کې او نه به خبرې کې نو بار اکثر اکسان دلته چې استاد دغه کوي د
خطبه وي نو خلک بار په دیوالونو غرمو ته ناسي. دا ولې دا دې نه دي خبر چې دا قرآن اورېده غواړي نو ته به ورته وایې چې نه راشه څنګه ګوره د ماسپښین څلور رکعته فرض دي د جمعې په ورځ څو فرض دي دا دوه دا خطبه ده نو 2+2 نو دا دوه خطبې ته به ته غوږ دی نو په دې کې دی تلاوت کوي نو په دې کې فانصتو نو فانصتو مطلب چې ملګري ته هم داسې نه وایي چې غلی شه ځکه چې ملګري ته وایي چې ته غلی شه دا خو د انصتو خلاف شو که نه نو په اشاره چې د ورته ووایي نو ته به دومره غلی په خطبه کې یو خدا خطبه شوه بله خطبه موږ کوم ځای وایو په استسقا کې یو په استسقا کې ده که نه چې موږ هلته هم خطبه وایو او بله په اختر کې په اختر کې یو بله خطبه ده تاسو چا ورته فکر شته زنده‌باد په نکاح کې د نکاح دا خطبه نه ده دا کوم پارټیسپینټ چې دي دا د دې ذمواري ده چې هغې ته غوږ کېږدي فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نه دا پته لګي چې په دغه وخت کې به دوام نه کوې ځان ته ځکه چې ته دوا کې نو ته انصتو نه او د دې ریزلټ به صحیح لعلکم ترحمون. ګوره څومره زبردست ټکی الله دې خوشحاله کړه لکه وایي ته د رحمت مستحق شوې وایي لکه په تا به رحمت نه کېږي ځکه چې هغه تلاوت کا او تا خبرې کولې نو څنګه چې عامې خبرې بند دي داسې دوا غوښتم بند دي لکه اوس بره کال ته بره تلاوت دغه کوي هغه لګیا خطبه وایي ته ښکته ناستې او ته څه کوې وایي خدای په ما رحم وکړي خو دا خو ته الټه لګی که نه نو فانصتو ولعلکم ترحمون او بیا ورپسې بیا وایي چې تاسو داسې وکړه واذکر ربک ذکر به ډېر کې اوله د ذکر دپاره دا ضروري ده فی نفسک په ډه کې چې ستا ډه تې خبري دې وجې نه هغه ذکر لکه موږ ټي وي ته چې ناستو نو تسبیح اړو نو ستا ډه تې نه دی خبر جوارګر اکثر ما خو چې څومره جوارګر لیدلي نو تسبیح اړوي سودخواره هم اکثر تسبیح ورسره په لاس کي نو الله تعالی وایي چې نه که نه دا خو چې ستا په ډه کې زه یاد یم که ته د داعي کردار ادا کې نو واذکر ربک ذکر به کې خو د ذکر درې شرایط دي دا ګوره ډېر ضروري دي فی نفسک یو خدا چې سړه ستا د ژبې د دی دویم تضرعا چې تا جزي کې نو چې ته کله په حلقه کې راشې نو دا جزي ده نو دا جزي نه ده که نه ایزټه جزي تاسو ووایئ هغه یو کس و که نه نو په هغه حلقه راله په منځه کې نو هغه زمونږ یو ښکلی عالم الله دې بخصوص پاچا سره هغه دا ته ولې کوې دا چل نو که دا ته بېهوشه شوی بېهوشه شوی جو بېاودسه شوې نو بېاودسه مونځ کېږي که نه دا ته د قصده کې نو بیا دې مونځ مات شو نو د تضرعا نه دا فتح ولګېده چې ته په عجزۍ به کې وخیفتن خوف پیدا سره چې الله رانه خفه نه شي د دې وجې نه د حلقه ملقه چې کوي نو مونږ یو کس پنجاب کې ډېر تیز دی نو هغه به مونږ په دغه کې په زور به ذکر کوو او حلقه په ملګرو راله وی چې یاره دا دې رسېدلی دی حلقه پرې راله ما پسې دغه وکته سوی اردو کې خبره کوله هم نه سوی اور هم ان میں سوی چبوتے تھے جو چې کله پکې مونږ چې هغه به رانیغ شو ما چې کوته بېهوشه وې وی دا مې هم د دې دپاره راوړې وه ځکه چې کله داعي نو بیا به نخرې نه کوې نخرې د مداري سره خوند کوي د داعي سره خوند نه کوي ځکه تا ته په صورت اعراف کې ویلي چې واذکر ربک فی نفسک تضرعا وتخیفة ولا تکن دا تاسو چې من الغافلین غفلت په نه کې غفلت د خدای ډېر بدي شي دې وجه دا یو حدیث دی چې کوم خلق په شپه کې لس آیات تلاوت کوي خدای به په غافلینو کې نه لیکي په فضایل صدقات په فضایل اعمال کې دا ډېر مزیدار دی تاسو سوچو که الحمد اوه آیاته ده انا اعطیناک الکوثر سوره دی درې دي نو کم از کم چې دا خو ووایې که نه نو کم خلق چې د ماسخوتن مونځ کوي د امامتۍ سره خدای پاک به په غافلینو کې نه لیکي که نه کم خلق چې تبارک الذی وایي تبارک الذی 13 آیاته دی غالبا 30 آیات دی که نه حدیث کې راځي چې 30 آیات نو چې تبارک الذی وایي نو غافلین د خدای ډېر بدي شي کم خلق چې ماسخوتن مونځ نه کوي دا غافلین دي کم خلق چې د شپې وده کېږي اللهم باسمک اموت و احیا نه وایي دا غافلین دي کم خلق چې راپاسي الحمدلله الذي احیانا که نه بعد ما اماتنا نه دا غافلین دي کم خلق چې روټۍ خوري بسم الله نه وایي دا غافلین دي کم چې وخوړه الحمدلله نه وایي دا غافلین دي کم خلق چې پرنجې وکړي نو څه به وایي الحمدلله عمل به ورته یرحمک الله که نه ولا تکن من الغافلین الله وایي ګورې د غافلینو نه نشي او غافلین د الله څومره بدي شي
الله خپل پیغمبر ته سوی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. نو دیو جنا دا زماسته یو بل ذمہواری ده چې موږ د غافلینو نه نشو، دا زموږ یو ذمہواری ده. او اخیری خبره بیا چې کوي ان الذين عند ربک، ګوره ته سیالي به چا سره کې؟ شیطان سره به نه کې، سیالي به د فرشتو سره کې. ځکه چې ستا نیکه ته یې ویلو چې سجده وکړه نو فرشتو کړې وه او شیطان نه وه کړې، نه خو د دشمن دی، هغه ویلو چې دی به زه په څه دوکه کوم. نو ته وجه نه ته فرشتو سره سیالي کوه. نو فرشتې درې کاره کوي دا کوه واذکر ربک فی نفس څه مې وویې دا اخري چې تاسو دغه کوئ که نه دا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. ان الذین عند ربک، کوم خلق چې ستا د رب سره دی هلته یعنې ملایکې دي، نو هغه څه وایي؟ هغوی چې دی لا یستکبرون عن عبادته، پړه کې تکبر نه، ځان ورته په سجده بد نه ښکاري، ځان ورته په اودس بد نه ښکاري. تاسو یقین وکړئ زمونږ مخکې په سوات کې یو ډېر اهم سړی و، پوخا اوس وفات شوی الله دې وبخي، هغه ته چا وی حج له لاړ شه، هغه وی یاره دې لنګ ته مې سمې نه راځي، دا غرور شو. یا هغه وی چې یاره استنجا ته مې سمې نه راځي. او د طایف خلقو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شرط کې خود چې د خدای رسول ایمان راوړو کاږو که نه، خو دې کته کېدو پورته کېدو ته سمې نه راځي مونځ ته. او جهاد له نه ځو. نو حضرت ورته وی جهاد خو به وروستۍ خبره ده، خو هغه به څه دیني چې پکې مونږ نه وي. نو چې ستا پړه کې غرور نه وي، ټیټېدل ته باندې ځان ته بد نه ښکارېږي. او بیا ورپسې څه وایي یسبحونه. نو دا تکبر د ړه عبادت دی، د ړه ګناه دی که نه. نو د تکبر خلاف چې ړه دې ټیکي نو عاجزي شوه. او یسبحونه موږ په څه وایو؟ تسبیح په څه وایو؟ سراج بھائی ژبه نه وایي؟ نو چې ژبه وایي نو چې ژبه هم ستا تسبیحات وایي. نو ګوره هارټ او ټنګ دواړه استعمال شو، نو بل څه پاتې شو؟ وله یسجدون، بدن به سجده به ورته کوي. نو دا زمونږ د خبرې نننۍ خلاصه ده. زمونږ اصل کې باز یو، خو موږ د چرګوړو په شان دی. موږ وایو چې زمونږ کوڅه به څنګه پخېږي او زمونږ بچی به څنګه نوکر کېږي. نو دا هغه باز چې راغلی و د چرکر جرګې پسې روانو، وی چې نه تاسو بازان یې او د باز کار څه دی؟ دعوت دین او اقامت دین. زمونږ دوه وزرې دي د دې د کولو دپاره. نمبر 1 موږ به د معافی کلچر اپناو کو، او د نمبر 2 عارض عن الجاهلین، د جاهلانو سره بنخلونه، او نمبر 3 سکل به اپناو کو، چل به زده کو چې دا خبره به څنګه رسو. خلق به ترو نه کنه. کله کله سړی د بجلیګر صاحب دا تقریر اورین سړی اریان شي یې شرمېدلو لکه دا اوس سړی خفه شي که نه چې خدای پاکه دا هم څه خبره ده، الله دې ورته معافي وکړي که نه. خو زه ته وایم چې داسې به نه کوو، موږ به هغه طریقه استعمالو چې کوم صحابه او پیغمبرانو کړې وه، د هغې طریقې به استعمالې. او بل دا چې هر وخت به یې الله یادو. او بل دا چې که چا راته لمس وکړه نو د لمس خلاف به د الله نه پناه غواړو. دا ټولې خبرې چې یوځای شي دې ته ځکه امام جعفر ویلو چې ما د دې نه بهترین آیات نه لیدلی. الله دې ما لا تاسو له په دې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.